الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: البركة مع أكابركم. محترم طلباء کرام، علماء عظام، نننی ورځ حقیقت کې د یو خوشحالۍ ورځ هم ده، خو لیکن یو دردېدلې ورځ هم ده. نن کو د چیناري ځمکه په دغه ماشومانو باندې د خندا او د خوشحالۍ اظهار کوي، لیکن بل طرف ته د مومندو خاوره، د مومندو ګټې، د مومندو ونې، د مومندو طلبا او علما او د مومندو دغه غیور عوام په سترګو کې اوښکې دي چې دغه علماء دیوبند قافلې یو سرخیل، دغه علماء دیوبند قافلې یو نوجوان او جید عالم، بزرگ صفت انسان، درویش صفت او ملنگ صفت انسان مولانا ضیاء الرحمن صاحب منگ په خپلو لاسو باندې تورو خاورو ته وسپاره. محترم مسلمانانو، دا د زندګۍ سره تړلي حادثات، دا د زندګۍ سره تړلي مشکلات همیشه 1400 کاله زمانه یو تاریخ لري. نن چې دغه ماشومانو قرآن ختم که، نن چې دغه ماشومانو په ژبه باندې د الله رب العزت د معزز کلام زمزمی دی، دغه د هغه تاریخ چې کله انسان وګوري، دغه د یو قربانو په داستان کې ما او تا ته ملاو شوي دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نواخله تر د نن ورځې پورې یو قربانی داستان لري. شیخ زکریا رحمهم الله په خپل کتاب کې لیکي، و یو ورځ رسول الله صلی الله علیه وسلم منځ کو. اما عائشه صدیقه رضی الله عنها روایت کوي، وی رسول الله خپې پړسېدلي دي، زما ورته خیال دی د سترګو نه اوښکې روانې دي. ما چې ورته خیال په نظر کې ساتم، په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل پوزې راټول که، خېټې ته کېښوده، نسکور سملاسته، زه پسې رامنډه مې کړې. ما ورته ویل: یا رسول الله، څه تکلیف دی؟ په څه ځای مو درد رالی؟ وایي چې کله رسول الله مخ راوچت که، اوښکې بهېدلي. وایي ما ته فرمایي چې عایشې، تکلیف راته نشته، په ځای مې درد نشته، خو لیکن درېیمه ورځ ده د رسول الله د محمد د مرۍ نه ښکته یو د نوڼۍ قب قدر نه دی تیر شوی، نور د ودرېدو تام نه لرم، نور د ودرېدو طاقت نه لرم، نو ځکه را پرېوتم. محترم، هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د دغه دین په خاطر دغه قرباني ورکوله. بیا د هغه د صحابه او هغه داستانونه، حضرت طلحه رضی الله عنه په یو جنگ کې شیطان اعلان وکړ، وی محمد قتل کړی شه صلی الله علیه وسلم. صحابه پریشان دي، منډې ترلې شروع کړې، اضطراب پکې پیدا شه. نو دې کې کافرانو وکتل رسول الله یوازې ولاړ دی، صرف یو طلحه ورسره ولاړ دی. کافرانو ویل چې دغه موقع غنیمت ده، دغه موقع بیا مونږ ته په لاس نشي راتلی. نو هغې د خپل نیزو، د خپلو لیندو مخونه رسول الله ته راواړول. رسول الله صلی الله علیه وسلم سره حضرت طلحه ولاړ دی. طلحه رسول الله ونیو، د ځان نه شاته که، د کافرو نیزې راځي، د کافرو لیندو ګزارونه راځي، د کافرو غشي راځي، د طلحه په سینه باندې لګي، طلحه په وینو باندې تک سور شه، لیکن رسول الله باندې دومره داغ قدر پرې نه ښوده. بیا ان تر دې مورخین لیکي، وی حضرت طلحه رضی الله عنه رسول الله په شا طرف روان دی، د کافرو په ګزارونو باندې تک سور دی. رسول الله د طلحه مخ ته ګوري، یو جمله نقل کوي: وجبت لك الجنة یا طلحه، ای طلحه نن ستا دپاره جنت واجب شو. محترمو، نن چې موږ او تاسو په کلا او په سړه سینه باندې اذانونه کوو، منځونه کوو، حجونه کوو، قسم دی دا د هغه اکابرینو
دا د هغه صحابه کرامو هغه قرباني ده، هغې په وینو په برکت باندې نن ما او تا په سکون سره د لا اله الا الله محمد رسول الله زمزمې اوچتو. محترمو د دغه دین قدر وکئ. مفتی تقي عثماني صاحب په خپل کتاب په جهاندیده کې لیکي، یو خط یې نقل کړی دی، وایي زه بغداد ته لاړم، په بغداد کې یو شیخ الحدیث ماته رالی، ګیره کټ کړې ده، په پین شرټ کې دی، د سترګو نه بې اختیاره اوښکې روانې شوې. وایي زه د دغه بغداد مفتی اعظم یم، صرف یو پیغام در کومه، د پاکستان مسلمانانو ته ورسوئ، مسلمانانو په توجه یې واورئ. د بغداد هغه شیخ الحدیث ورته وایي مفتی صاحب مسلمانانو ته به ووایې چې کم دین رب العزت په تاسو احسان کړی، کم قرآن ستاسو په لاسو کې دی، په جماعتونو کې په سړه سینه لمونځ کوئ، د دغه دین قدر وکئ. دغه نعمت الله رب العزت مونږ ته راکړی، لیکن مونږ یې ناقدري وکړله، مونږ یې قدر ونه که. نن هغه دین زمونږ نه، زمونږ د بچو نه، زمونږ د نسلونو نه رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه راوړی دین زمونږ نه ضبط کړی شه، سلب کړی شه، زمونږ نه واخیستلی کړی شه. نن زمونږ ګیره محفوظه نه ده، نن زمونږ دستار محفوظ نه دی، نن زمونږ گفتار محفوظ نه دی، نن موږ هم کله د الله نامه نشو اخیستی. مسلمانانو د دغه دین قدر وکئ، د دغه علماو سره په ملا باندې کلک ودرېږئ. حالات به راځي، مشکلات به راځي، په دغه بې سر او سامانۍ کې دغه علماو دغه مشکلاتو ته خپله سینه نیولې ده. د افغانستان د سرزمین نه واله تر د مومندو د دغه خاورې پورې قسم دی کم ځای کې چې وګورې علما په دردونو کې اخته دی، علما په مشکلاتو کې اخته دی، عالم په وینو کې سور دی، خو لیکن تر نن ورځې پورې عالم په شا شوی نه دی، عالم رستو شوی نه دی. لیکن مسلمانانو د دغه علماو ستاسو نه په زبان حال سره دغه ګیله ده، تر اوسه پورې تاسو ته ګیله نه ده کړې، صرف په زبان حال سره دغه یو ګیله ده چې مسلمانانو نن د علماو خپې موږ وخو، نن د علماو مټې موږ نه جوړېږو، لہذا موږ به د دغه دین هم قدر کوو، د دغه علماو په شا به هم کلک ودرېږو. انشاء الله دغه زما د لوی الله نه امید دی چې دغه مومندو غیرتي خلک دی دغه به تر مرګه پورې د علما دیوبند سره کلک ودرېږي انشاء الله. یو نارې جواب راکئ، بیا ستاسو نه اجازت غواړم، سر به کف سر بلند. مومندۍ ناره نه ده، غیرتي ناره نه ده، د غیرت سره ناره ولګوئ، سر به کف سر بلند. غیرتمن جرتمن خپل اکابرینو ته واورئ چې موږ ستا په شا باندې په هر حال کې ولاړ یو، سر به کف سر بلند. غیرتمن جرتمن وما علينا إلا البلاغ.